که ته یو مقصد کې کامیابېدل غواړې، کاروبار دې بند دی، رشته دې نه کېږي، یو حاجت دی هغه برابرېږي نه، یو کار دی هغه په ساو دی برابرېږي نه، یو مشکل کې د هغې نه وتل غواړي، نو یو د پاسه سل پیرې به سوره فاتحه ووایي، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف وایي. د الله په فضل او کرم سره الله به داسې فیصله وکړي که نه چې ته په خپلو سترګو وګورې او وریان به شي چې الله دا څنګه وشو. دا خو بالکل ناممکنه وه. الله وایي دا ممکنه وه خو زما لپاره نه، ستا لپاره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ، او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو ښاد آباد او خوشحاله ساتي. زما عزتمندو یو مختصر عمل تاسو سره شیر کوم، خو ډېر زبردست عمل دی، ډېر نایاب عمل دی. لومبی به تاسو ته زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکه ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د مرګ نه علاوه هر یو سیز دپاره شفا ده. که ستا کینسر دی، ته بلډ پریشر مریض یې، شوګر مریض یې، ګردې دې خرابې دي، پیپړې دې خرابې دي، مثانه کې دې مسله ده، جزام دې درمند دي، ګزونو ته یې که څه ورته وایي هغه دې درمند دي، مازغه دې کمزوري دي، سترګې دې کمزوري دي، اورې نه، ژبه کې دې لکنت دی، یا سا اغستو کې ستا څه مسله ده، نو د الله رسول وایي بالکل پریشانه کېږه مه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې سورة الفاتحه ووایه، او د دې بل نوم سوره شفا دی. ډېر نومونه دې راغلي دي، خو سوره شفا دې په وجه دی، د دې په وجه دی چې د مرګ نه علاوه د هر بیمارۍ شفا ده دې کې. خو د دې ترتیب پکار دی. ترتیب یې څه دی؟ زما عزتمندو یو مثال در کومه. یو پیالۍ ده، یو جام دی، یو ګیلاس دی، هغې کې ته اوبه اچوې چې تا هغه شی ډک کو، نو بس که نورې اچې نو نقصان دی، یو اسراف دی، بل ګناه دی، او بل شی ضایع کېږي. نو دغه شان یو تعداد خاص مقرر دی دې دپاره. که دغه تعداد کې ته دا وایې که نه، انشاءالله تعالی الله جل شانو به ستا غټ نه غټه بیماري د جړ نه ختم کړي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الفاظ زمانې وي. څنګه دی؟ قرآن مجید مکمل یو حصه ده، یو حصه سوره فاتحه ده. سوره فاتحه تاسو په دې باندې لږ غور کوئ، ترجمه واوره. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم باندې چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. الحمد ټول تعریفونه لله رب العالمین د هغه چا لپاره دي چې د ټول کائنات څه دی؟ رب دی. الرحمن الرحیم بخښونکی مهربانه دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تاله عبادت کوو او خاص تا نه مدد غواړو. نو زما عزتمندو چې کله تا الله سره په موس کې دا وعده وکړه چې خاص تا دپاره به عبادت کوم او تا نه مدد غواړم، نو بیا ولې یاره تاسو چې کوم دی در په در خاورې په سر کله یو درله کله بل درله، یو دلته الله سره په قرآن مجید کې چې کوم دی وعده وکړي او بهر بیا لاړې چې کوم دی مزارونو ته به سجدې کوي او د خلکو نه به چې کوم دی دغه کې تمنا کوي او د خلکو نه به چې کوم دی امید لري. ښه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اوښې لار ماته نیغه. نو ولې چې تا ایمان راوړو او مسلمان شې نو ته په سیده لار نه، مخکې جواب واوره. صراط الذین انعمت علیهم، د هغه چا په لار باندې چې تا په انعام کړی دی. ها وګوره ماشاءالله. ښه غیر المغضوب علیهم، نه لار د ګمراهانو، ولا الضالین آمین، نه لار د هغې کسانو چې تا ګمراه کړي دي، تا غورځولي دي، ولا الضالین، نه لار د ګمراهانو آمین. یا الله دا دعا زموږ قبوله کړي. نو زما عزتمندو که چارې ته ترجمې سره دا شی وایي نو دننه چې ستا باطني کم ګناه دی، شرک کې، کفر کې، ګناه کې، هر یو شی کې، هغه به الله ختموي. او که ته روزانه 41 پیرې 140 پیرې وایي، مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف چې کم ته په مونځ کې وایي، په اوبو دم کې دومره اوبو چې 24 غنټې ته هغه څکې، نو ستا که پیپړې خرابي، که شوګر دی، که بلډ پریشر دی، دننه څه قسمه بیماري ده هغه به الله ختم کړي. ښه بله که ته یو مقصد کې کامیابېدل غواړې، کاروبار دې بند دی، رشته دې نه کېږي،
یو حاجت دی هغه برابریږي نه، یو کار دی هغه په ساو دی برابریږي نه، یو مشکل کې د هغې نه وتل غواړي، نو یو د پاسه سل پیرې به سورې فاتحه ووایي، مخکې وروسته به یو لس پیرې درود شریف ووایي. د الله په فضل او کرم سره الله به داسې فیصله وکړي که نه چې ته په خپلو سترګو وګورې او وریان به شي چې الله دا څنګه وشو. دا خو بالکل ناممکنه وه. الله وایي دا ممکنه وه خو زما لپاره نه، ستا لپاره. نو زما عزتمندو چې کم یو شي کې ته اخلاص نه یو شی وکړې که نه، نو هغه خامخا الله جل شانو تا سره مدد کوي. السلام علیکم ورحمة الله.